نو په دې ورځو شپو کې زمونږ د خپل پیغمبر د پیدا کېدو په مناسبت کې اکثر علاقو ملکونو کې داسې مجالس جوړېږي. لوی مجلسونه چې ما لیدلي دي او شامل شوی یم پکې هغه د شام ملک شام کې بیا خصوصا دمشق کې په اکثرو بازارونو په چوکونو کې د سیرت په نوم د ماسخوتن نه پس جلسې کېږي. د شام خلک د اندازې عاشقان دي د پیغمبر علیه السلام. حکومت یې حرام دی دا حافظ الاسد کمیونست، خو خلک یې ښکلي دي. علما عام متشرع دي. د پیغمبر نوم اخیستو سره یې د سترګو نه اوښتي دي، دومره یې محبت دی. نو دا د میلاد نوم راغلی هم د هغه ځایونه دی، د مصر نه او له شام. میلاد وایي د حضور پاک د پیدا کېدو کیسې دي. د هغې سټیج جوړ کړي، په سټیج ناطفانان ناست دي او عام خلک لاندې ناست دي. ناطفانان به ناست وای، منځ کې چې وقفه شي نو یو عالم بیان وکړي. هغې د پیغمبر علیه السلام د میلاد یو پمفلت یو وړه رساله داسې مقفع شان د قافیو په شکل کې ناطفانان هغه وایي. یو وایي یو طرف به کسان ناست یو بل طرف خوا او هغې ورسره سر اړوي. د حضور پاک د پیدا کېدو قصه به وکړي. د هغه د ښکلي نوم چې محمد و، د پلار نوم یې عبدالله، د مور نوم یې آمینه بیبي و، او د پلار نوم یې عبدالمطلب و. د عبدالمطلب د پلار نوم و هاشم، د هاشم د پلار نوم و عبدمناف، د عبدمناف د پلار نوم و قصی، د قصی د پلار نوم و کلاب، د کلاب د پلار نوم و مره، د مره د پلار نوم و نظر، د نظر د پلار نوم و کنانه، کنانه د پلار نوم و مدرکه، د مدرکه د پلار نوم و معد، د معد د پلار نوم و عدنان. داسې نسب نامه به بیان. په دې میاشت پیدا شو، په دې ورځ وفات شو. مختصر بیان ښکلی. د داسې مجالسو مقصود دا ویرو چې هر مسلمان ته کم از کم د خپل پیغمبر نوم د هغه یو مختصر تاریخ په یاد، د هغه معجزې واوري چې سړی د خپل پیغمبر د امتي کېدو فخر کوي او دعوه کوي او د دې پیغمبر معلومات ورته ني نو داسې نه امتي وي. دې اورېدو سره او دې یادولو سره د ده په زړه کې د خپل پیغمبر محبت، عظمت او قدر زیات شي. او د محبت او د عظمت نتیجه دا ده چې ستا شکل به د هغه په شان جوړېږي، ستا جامې به د هغه په شان وي، ستا خوراک به د هغه په شان وي، ستا څښاک به د هغه په شان وي، ستا ناسته او ولاړه به د هغه په شان وي. قسم دی چې د چا څوک خوښي نو د هغه مخ خوند ورکوي، د هغه سر خوند ورکوي، د هغه ږیره خوند ورکوي، د هغه جامې خوند ورکوي، د هغه ولاړه او ناسته خوند ورکوي. ان المحب لمن یحب مطیع. او بنیادی ګورې مقصد دا دی خدای دې دا مونږ کې پیدا کړي